تاسو ته په دې ویډیو کې د یو ایجنټ دوکه خیمه چې زما سره یې څنګه دوکه وکړه میسجونه یې واورئ. ما ته یو پاکستاني ورور د پنجاب سره تعلق هغه میسج وکړو چې عمر بھائی زما په کور والا پسې 42,000 ریال د مرافقینو رسوم دي او د دې مال څه ترتیب وکړه. نو دقسې زمونږ په شانته یو سودی دی هغه ویډیوګانې جوړوي هغې ته چا کمنټ کړی نو په کمنټ کې نمبر لیکلی چې او دا زما اکاونټ دی زما سره رابطه وکړي. نو ما ورسره رابطه وکړه ما ورته ما ته دا حروف ته دا مرافقینو دا رسوم ختمولی شي که نه دا تاسو ګورئ ټیک شو. هغه یو خو ما ته دا شی فیک راولېږو چې یاره ته داسې کار وکړه چې دا 1250 ریال به ته جمع کړي او د هغې نه پس چې کوم دی دا د مرافقینو دا رسوم به ختم شي. نو ما ورته وویل چې زه خو دومره کم عقل نه یم. هغه بیا شروع وشوه نه ته دا جمع کړه په څه طریقه دا میسج یې واورئ ګورئ. لا حياك الله لا بك اخوي الله يسعد كيف الحال عسى انك طيب اخوي الله يسعدك. بالنسبه للرسوم اصحابي بعد لي الجهاز الله يسعدك هناك الرسوم لزوم تسددها عن طريق الوزاره الداخليه شفت عندك الوزاره بيسددها على طول. دا اوس دومره د زمانه اوس ماشوم جوړو ما ورته وایم زه سړي دی چې د 43,000 نه تا رسوم 1250 ته راوسته نو ما له خو رقم سداد راکړه چې په هغه سداد باندې دا زه پې کومه رقم سداد باندې نو د هغې نه پس به زه بیا ستا چې کومې پیسې جوړېږي تا له به درکړم. نو چې سړي ته ما دا خبره وکړه نو ما هغه بیا پوه چې یاره دا خو هم ښه کلاړي دی. نو د دې وجې نه زه تاسو ته وایم چې دوی دا فیک پرنټونه راایستل فیک دغه کول په دې خلکو باندې یقین مه کوئ. څومره چې دغه دي هغه تاسو په خپل